موږ په دا اوس بارانو کې بې د استوګنې کوټې ونړېدلې. له هغه بعد موږ په ډګر باندې پاته سولو. بیا یو تامبو راکړ، په هغه کې موږ اوسېدلو. اوس بیا هم له هغه بعد یوه کوټه را جوړه کړه په قرضه باندې، اوس په هغه کې اوسو. موږ سهار سکول له ځو، له سکوله چې راسې بیا ماسپښین پکوړې پخوو، په هغه باندې دا ګډ کور ساتو. موږ دا هیله موږ ویل چې زموږ به سروه وسي، بیا به د سروې په پیسو باندې دا قرضه هم کوټه جوړه کړه. موږ ویل دا به بیا هغه ورکړو. موږ باندې اوس هم دا قرضه وار ده. موږ هم په پکوړو باندې دا قرضه د کوټې والا نسو پرې کولی. موږ اوس بې پردې پراته یو. موږ چې کوم د پردې وال دیوال و هغه نړېدلی دی. اوس موږ هغه ته لرګي ایښي دي او موږ د زرو زره سروه وسي چې موږ دا باره په راووو او کوټه په را جوړه. موږ چې کومه کوټه وه تر هغه لاندې پکای لاندې سو، شمسي تر لاندې شمسي ګر د کرک ته کار نه کي او کولر تر لاندې سو، لرګي شانګړ تر لاندې سوه او کټونه ګړ مات سوه. موږ اول دا هیله وه موږ ویل موږ به سروه وسي، خو سروه نه وه. موږ ۵۰ کورونه له ۲۰ نور پاته دي. دا ګڼ موږ پاته سوله. موږ سرکار ته دا هیله ده چې موږ سروه وسي. موږ چې کومې د کوټې قرضه اخیستې ده هغه پیسې هم په پرې کړو.